زمونږ د فوجیان نه زمونږ د فوج په ټولې دنیا کې ښه فوج راغلی دی. اگر چې تاسو ډېر بدنام کړي پاکستانیان، اگر چې هغوی هم کار سم د سړیتوب کله ناکله نه کوي، صفا خبرې کوو که نه، د سړیتوب کار کله ناکله نه کوي، لالچ کوي. خو زمونږ فوج په ټولې دنیا کې ښه فوج راغلی دی. زمونږ یو فوجي او هغه فرانس ته تللی، فرانس کې او په امریکا کې زمونږ د فوجیان ټریننګونه کوي کله ناکله. چې ټریننګ یې کوو نو هغه خو عیسیانو ورته ویې ته کوم مذهب سره تعلق ساتي، کوم دین سره تعلق ساتي؟ وایي زه خو محمدي یم. دې ته دې په انګلیش کې محمدن وایي. څه وایي ورته؟ محمدن. زه خو محمدن یم، مسلمان یم، محمدي یم. هغه جرنیل چې ورته وایي ستا د محمد مرتبه خو ما نه ښکته ده. هر سړی په خپله خبره کې اوچتوالي. وایي څه؟ وایي دا څو کسان دي؟ دا فوج یې داسې ګوتې ونیو، دا څو کسان دي؟ پلټن ورته وایي یاره وایي دا خو 1000 کسان دي. وایي چې زه وغواړم نو دا به په 10 منټو کې 1000 په سپونو کې برابر شي. 1000 کسان په 10 منټو کې په سپونو کې برابرېږي. دا زموږ مسلمان فوجي پاکستاني ورته وایي وایي ستا مرتبه خو ډېره ښکته شوه. وایي ولې؟ د حرم مونځ چې وګورې نو چې 15 منټه تېرېږي نو په لکونو خلک الحمدلله په صف کې ولاړ راغلي وي. الله اکبر الله اکبر چې کله شروع شي نو زنانه نارینه په خپل ترتیب باندې حرم څونه لوی ده، رش ځای راغلی دی. خو ته به نه وینې چې زنانه مخکې شي او د سړو سره یو ځای ودرېږي، ګوره یو ځای نه ودرېږي. ګوره تاسو چې دلته صف جوړوئ او چې کله دا ملا صاحب الله اکبر الله اکبر شروع شي نو ستاسو د ماشومان دلته خواته ودرېږي، که هلته لاندې شاته ودرېږي، شاته ودرېږي که او ستاسو علما او اجیان او پوه خلک هغه د ملا سره خواته ودرېږي. دا ترتیب تاسو له چا درکړی دی؟ دا تاسو له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. یاره دا خبره خو دې خوږ کړه چې 10 لکه کسان یو په 15 منټه کې کله صف برابروي نو دا زما نه ښه جرنیل دی. دا جرنیل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. چې تاسو کله صف جوړوئ او په صف جوړولو کې دعا کوئ، دا دعا الله تعالی ډېره